يا أيها
تاسو دروازه د قران عظیم الشان یو آیت کریمه او د امام الانبیاء فخر الرسل محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارک او حدیثنا یو حدیث پاک ما تلاوت کړ. الله رب العزت ما مونږ ګناهګار ته د وخت کې د صحیح وینا تاسو صحیح اوریدو او ټول د بیا صحیح عمل کولو توفیق دې را نصیب کړي. عزت مندو الله جل انسان باندې امتحانات راولي. دا دنیا د امتحانونو ځای دی. بچا باندې د غربت امتحان وي، بچا باندې د بیماری امتحان وي، بچا باندې د بچو د لاسه امتحان وي، پریشانی کې جوړي وي، په باندې سړي باندې د ښځې د لاسه امتحان وي، په باندې ښځه باندې د سړي د لاسه امتحان وي، په باندې باندې نور څه پریشانی وي، د امتحانات وي، د ګاونډي د لاسه په امتحان کې پروت وي. څوک څنګه او څوک څنګه خدا دنیا د امتحاناتو ځای دی. په دې کې رنګ امتحانات په انسان باندې کېږي، په مسلمان باندې خصوصا دا امتحانات کېږي. او په دغه امتحاناتو کې څوک پاس شي نو الله جلال هغه ته یو زبردسته ډګري ورکوي، یو ښکلی سرټیفیکېټ ورته ورکوي. او چې هغه سرټیفیکېټ ورته میلاو شو نو دا د جنت ټکټ دی. اور اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ انہا تذکرہ فمن شاء الى ربه سبیلا. اللہ ویدہ یو تذکرہ دا تذکرہ دا جیاد ٹکٹ تا ویلے کی دا قرآن عظیم الشان ٹکٹ دے دا جنت ٹکٹ سے سو کے فرق شی اور چه نقبل رب تزم پرواز کو موزان تا اللہ تا رسول دا اللہ رحمت تا در لکیگم جنت تا در لکیگم دا اللہ وی نبرد ٹکٹ دی وقت دی. یہ قرآن چی کم تعلیمات بند کا خودری دی پاہی دی عمل کی دا چی منتا دی امتحانات کی دا کم طریقے سر کردار دا کول طریقہ خودری دا آغا جسبر کی دا خپل جوند داغی مطابق تیر کی ندے با اللہ تا رسیگی دا اللہ رحمت تا جنت تا وہ رسیگی. نیزم سملو ہر طریقہ عمل چکے نو دا اللہ دا رضا دا پارا کول پکاری. ہر طبق کا سجدان بچ کے دا خاص دا اللہ دا رضا دا پارا کول پکاری. آنا نیک عمل چکی کے اور خاص دا اللہ دا پارا دیو نیکی دا نیکای کارتے پچھے دا اللہ دا پارا دیو نکڑا لاغی تبیا ریاوی لکی آغی تبیا سمت اور ذکلاوی لکی خودنا ورطوی لکی اور تو خودن عبادت دریا عبادت اللہ جلال کا قبول نہ دے. اللہ تعالیٰ کا آگے بات خوشحالی کی نام بلکہ آگے کا شرک خفیوی دیتی کم دنے کہے گا چلانا درزاد پاروش مختارم کارن دنے کہے بلکو دیتا ہے اللہ جلال کے دیر دوئے آجر ورگئی اور کم دنے کہے گا کبیر دوئے کہا چلانا درزاد پارنی دخل کو خودن کا پارنی ندکا سسنی کی او سفایدہ خود سکے الٹا دا عذاب یا رضا چتا دا خدای رضا والا کنا تا مخلوق دا رضا دا پارا ہوگا اللہ تعالیٰ سے وجہ سا خیر نور کے نو ہر دنے کا اکاکات دا اللہ دا رضا دا پارا کول بکار دی. اخلاص پا اعمال کے دا شرط پہ ضروری ہے چی دا خالص بھی دا خالص دا اللہ دا رضا دا پارا بھی صحیح نیت چی ودا تبلیغ ودا بلدری ودا صحیح نیت ہوئی اور دیتا اخلاص ویلے کی خالص دا اللہ دا رضا دا پارا با عمل کول بکاری. دیر پارا چی خلق کوئی جن سرے دے اور ذات دا بلدہ بشکول خاص دا اللہ دا رضا دا پارا دیر پارا چی خلق کوئی دا خلق کوئی چی دا اللہ سنگا سرے دے دا سکارے کو نزکر اکرفتار کو چی خلق بکیاوئی نا چی خلق بکیاوئی بتا تسمیلہ ونشو اور چی دیر وجہ کے جارا دا بستار نظر کو چی اللہ بخباشی اللہ کوئی چی برا تانا ماوی دا بستار دا کارمو کا ورطاوری کو نیک کو مدد چی اللہ
نه کړې نو ډکه بدکار دی چې تا د مخلوق د شرم د وجې ودته نو تا ته فیصلګي میلاو نه شوه همدغه بدکار دی خو چې نیت دې ورته صحیح کړو خالص د الله د رضا لپاره دې وکړو انا محترم الله پاک دې ته ډېر ډېر خیر درکړي نبی علیہ السلام حدیث میں اللہ رب العزت فرمائے ہوں وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء اللہ الیک حکم نو کرے شوی مگر دې خبرې ورته کړل شوی الا ليعبدوا الله جل جلاله تعالی عبادت دیو کی مخلصين له الدين ودیان کی خالص کون کی اللہ تعالی تدبیر بل دیش کم کار کئی کمانی کی کئی کم عمل کئی مجھے خاص تعالی درزار پارائی نبی علیہ السلام فرمائے انما الاعمال بالنیات دارو مداد اعمال چیدہ بدیت باندے رئی فمن کانت ہجرته الى اللہ ورسولہ کم سرے ہجرت کئی اور دیکھر پریلی وطن پریلی یاد گناہ ہجرت کئی گناہ نہ پریلی گناہ کئی کتا چلا دادا من اکرے من بس ندے قوم پاک دینا قوم آدھر تقوی قوم لان بدنا ساتم ہجرت کل گناہ نے ہجرت کل دکھلی نے ہجرت کل اور چاند پانے حکم فمن کانت ہجرته الى اللہ ورسولہ دا ہجرت دا اللہ دا اللہ رسول نباراؤ نبی علیہ السلام فرمائے فہجرتو الى اللہ ورسولہ دچلا کمیت کرنے نو بلی بانے والے اللہ دا اللہ رسول ترور رسیگی صدا دار دا اللہ دا پارا دا اللہ دا پیغمبر دا رضا دا پارا ہوکو بالکل ولا دا اقبل رضا اور اقبل پیغمبر اتباع محبت اور رضا اور تصیب کی ومن كان هجرته الى الدنيا يصيبها كسر كلمري کی ہجرت کے دلیل پارا چھ مال کٹم نو اللہ تعالی کو تمام ور نصیب کی ہر کرے بیتی کنا دبئی تھی سعودی تھی اور ملکونو تھی ہجرت کے کلمري دی بچی پری دی کور خطر دی مور کار یا دوست ارس دی اور ہجرت کی اور ہجرت نے صدر پارا کو دین پارے اٹھے چلو مال حاصل کم بس یصیبها نبی اسلام فرمائی مالو ته ملاوشي څوک چې باغ لرشي بس هغه مال ملاوشي هغه مزدوري ملاوشي پیسې وګټي او چې څوک هجرت کوي د الله د الله رسول لپاره لکه طالب دی وکړل کورنا او وایي چې بس لړما او د به ورسې د داخله اخلم او د ما په نظر کې د بچا کال پس راځم نو چې کال پس راځي او درجه به وي بس د الله د الله پیغمبر ملاوشي چې څنګه پاره او عمران جن یوزو گئی جوہان نبی علیہ السلام فرمائے کہ او سڑے جہد کی دلیر بارا جد یو خجت و رسیگما دے ہجرت گئی شرط ماں پلانی دے گئی داسی و خجت داسی و زنانہ دا زمان کو حشوی دا ادوان چدا دکھ نگاہ اخلق پسند طریقہ اتکر اقریر خود اولان آنتا اور اگر پر محنت کوشش اور شعوری کو اللہ تعالی نبی علیہ السلام فرمائی یوزو گئی جوہان اللہ
په دغه دور کې د کافرو په یو ځای باندې حمله وشوه په هغې کې یو شهزاده راونیولی شو هغه شهزاده داسې زورور او دومره ظالم و چې هغه مسلمانانو ته د هغه د لاسه ډېر تکلیف و په هر ځای کې به دا غم و چې هغه مسلمان باندې دغ کړی چا خو چې حمله به کېده نو د شهزاده به پکې لاس و چې کوم ځای کې به مسلمان ته څه تکلیف نو هغه به د شهزاده نو دغه شهزاده راونیولی شو چې د لاسه کار ډېر زیات خراب و راوستی شو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته مخامخ شو ورته وایي صاحبه دا هغه سړی دی دا هغه سړی دی چې د باطل پسې بلکل انعام وکړو او دا هغه په نمبر 10 کې دی او دا هغه دی هغه چې د ده نوم اخبار ته ورکړی شوی دی چې دی به څوک رالاندېږي څوک یې ونیسي د چا یې سر راړون به انعام یې الله دغه د انعام باندې سړی دی د ده د لاسه ډېر لوی تکلیف و د ده د لاسه اسلام ته ډېر لوی تکلیف و مسلمان د تکلیف و نن دې مخې ته ولاړ دی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه یې سخت یې کټ کړ بس سمدستي وي او عمر صاحب ته خو کیسې نه دی که نه عمر صاحب خو بس د هغه خبره چې وه د غیرت نه او د بادرای د شجاعت نه ډکه وه او د الله ذوالجلال خوښ دومره و په دې بادرای او په شجاعت باندې چې قرآن کې ډېر آیتونه د حضرت عمر صاحب د مرضا مطابق نازل شوي دي عمر صاحب به یو کار خوښ کړ نو الله ذوالجلال په آیت نازل کړ عمر چې کومه خبره وکړه دا زما حکم دی لږ داسې وکړئ عمر صاحب ویل الله پیغمبره دا زنانه چې ګرځي دا منافقان دا مرضیان خلک ورته ګوري دی ورته څه نقصان رسوي زما هغه دا وایي چې که دی په پړده کې وی دی څه ګورکه یا دی څه چیل یا پړونې په سر وی دا به ډېره زیاته ښه وه نبي اسلام وی عمر د خدای د طرف نه حکم نه دی راغلی څنګه حکم داسې څنګه ووایم چې تاسو پړده کې شئ بس الله ذوالجلال آیت نازل کړ عمر ټیټ وایي دی ته ووایه چې نن نه بس چیلونه په سر کوي او د کور نه بهر نه وځئ عمر صاحب وي څومره احرار د نبي اسلام حکم راوړ الله حکم راوړېږه چې څومره احرار دي څومره د مسلمانانو ښځې دي بس دی چې چیلونه په سر کړي چیلونه په سر شو وینځو به چیل په سر و عمر صاحب مخکې راغلی او وینځې ته وایي تا ولې چیل په سر کړی دی نو ورته وایي دا د زنانو لپاره پرده ده تا دپاره خو نه ده دا خو زما د ورور زما د خور زموږ د مسلمانانو د ښځو لپاره ده ارفع لسانک یا مدنا دا پړونې د مخ نه لرې کوه اسما بویه کې ته ولې په سر یې مسلمانه شه چې بیا درته چیل په سر کړم چې کافر یې نو بیا ته چیل په سر کړم دا چیل او دا پړونې دا د زنانو عزت د اسلام بله ورکړی دی اوس خلک وایي وایي میرا جسم میرے فیری ورځي ورته نه خبر راغله زما خپل بدن دی او زما خوښه ده چې زه ورسره کوم داسې نه ده که ستا بدن ستا نه دی ستا بدن ستا نه دی ستا بدن دا د الله دی بنده د خپل بدن مالک نه دی ستاسو خیال دی خبرې ته انسان د خپل بدن مالک نه دی دی د خپل بدن دی د خپل بدن سره د بدن د الله د طرف نه امانت دی او امانت بنده څه کولی شي خرڅولی نه شي چاله ورکولی نه شي د دغې وجې نه په اسلام کې د مسلمان یو اندام بل چاله ورکول نه دي جایز او چې دې جواز دا حکم راغلی دی لکه مثال څوک چاله سترګه ورکوي چې زه پرون خو زما دا سترګې چاله ورکړه اسلام منع کړې ده دا ستا سترګې ستا نه دي نو ته پردی سترګې چاله ورکړې پردی ماشوم چاله ورکولی شي نه شي ورکولی ته چې هدیه کې نو ته د خپل مال ته د خپل ځان مالک یې نه د خپل ځان مالک یې او نه د بل چا مالک یې د دغې وجې نه څوک یو انسان چاته بخښلی نه شي لکه مثال یو ماشوم پیدا شي او بل چا ته چې دا ماشوم مې در وبخښه ځان ګناهګار یې څنګه یې بخښې ته د مالک یې ته په صحابي مالک یې خرې مالک یې د وي مالک خو د بنده خو نه مالک د بنده مالک خو الله دی نو ته پردی شی چاته بخښې څنګه یې بخښې ستا نه پټې زه بخښلی شم ستا نه ویې زه بخښلی شم نو د بنده مالک الله دی د بنده بخښل نه کېږي ډېر خلک داسې کوي ماشوم پیدا شي نو چې چا ماشومان دي هغه یې ورکړي وایي زه دا مې درکړه د خدای نه بخښنه غواړې جهنم ته به ځې د الله نه بخښنه وغواړه څنګه بخښې ته د دې په تا د دې ماشوم په تا حق و یو زنانه ده چې هغه مثال خدمت نه شي کولی کمزورې ده بیماره ده پای نشته نور څه وزر دی او هغه چاته ماشوم ورکړي زما دا ماشوم واله د تربیت وکړه د
هغه ولا پای نه دی ورکړي هغه مور نه ده که زمانہ ماشوم نو شو هغه باندې کار کوي بالکل پاک صفا دا فضل دا وګیږي نه دا فضل چې راځو چې دا یې پړدا دا چې لازم ده چې باندې دا پړدا کې نو پړ دی نو ته پرېو مثال راو دا خبره ده او پړ دې بچي نه بچي کیږي او دا ماشوم چې بل نه شو نو د دې پلان نه حق پټ نه وراثت ورپسې زی وراثت بدلي اکثر د دې دي اکثر د مولا تاسو دې ویډی شي یو په چې پردې بچي لوي کو پردې بچي نه بچي کیږي او چې چا بچي نه هغه مالک نه دي چې د خاصای دي یا دې چا له وطن ورګي بخشش دی ورګي دا څه کیږي مونږ دا څه د خلک داسې کې ځان ګناګاري ماشومان یو د ماشوم تبا کی د مور بنا او د بلا ولا شو د مور پای او د بلا شو د مور محبت او د بلا د مور خپل ګوي دی ماشوم هغه ګوي اخلي هغه په کېږي د ماشوم مور په سینه کې د ډاکټرانو سوي وای روز ما د مور پای د په نه بدل دي پرون چې مور پای ورکول ماشوم د دې کې کم کیلشیم دی کې کم وټامین دی کې کم سيزونه نو چې نن ورکای نن بچا نشته نن بدل دي سبا بدل دي بدل روز مره بدلېږي را بدلېږي نو پردای خدای په څنګه چل کوي نو د مور هغه حق ولا ورته مور ولا خپل پای ورنکل مور ولا خپل مینا ورنکل مور خپل لاس سره بچي ودور نکو ځان سره لوی نکو په پراتی ځوان نو کله اوسه د وجه نه بیماری د وجه نه تکلیف د وجه نه نو کوټی دا او کنه دا چې د نشته د توبه سم دا کیږي بهرحال حضرت عمر سے داسیو د غیرت کوټه چې کوم خبره به وکړه الله پاک دې سره سکري چې هغه په بدل یو پیریتا یو جهاد کې کافران پوری ولې شو او د بدر په جهاد کې کافران پوری ولې شو او یا کس په کې مردار شو او یا غټ سرداران په کې پکې کې راوستي شو عمر حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه راځي مطلب ورته وی دې کافر سره سو دا چې کوم پکې کې راغلي دي تاسو مشوره ده او بکر تاسو خیال دی دا کسان چې دې سره سوکو او بکر سه وته اله الله پیغمبر کله کوم له سپای د وشي سبا د ملاوشي او داسې مو کو چې باندې بازار کو کې دې شي دا نه لای سه برت والی سپای لوشي بازار دې اوپری بیرو وای عمر تاسو خیال له عمر سه وته اله الله پیغمبر سماینا د خدا چې پدې کې کم زمان بللې دا د مکه مشرکان دي منم د مکه خلک یو دې کې بار خلک داسې دي داسې سړی په کېشتا چې سړی په کېشتا چې زما رشتہ دار دی داسې سړی په کېشتا چې د بکر رشتہ دار دی داسې سړی په کېشتا چې د بل یو صحابي رشتہ دار دی زما خیال خدا دې چې زما رشتہ دار برانه دا تکل نو زبر نه سروما او د بکر رشتہ دار بکر ورته سر کټ کی عثمان سے رشتہ دار د حضرت عثمان کا تیرا سر قلم کی داسې بل سوال یو سړی با بل رشتہ دار د خپل باندې سر قلم کی چې بل چا دښمنی جوړ نشي هر سرونه باندې قلم کو ډیر راټه فائدہ وشي نبی علیہ السلام ته فرمایل مثل کامل آیا ابا بکر و ابو بکر ستا مثال په شان تا د حضرت ابراهیم علیہ السلام دے ستا مثال په شان تا د حضرت عیسی علیہ السلام تعذبهم فإنهم عبادك او الله کا صبر کې مستا بندگان دي وان تغفر لهم او یا الله کې چې تو تبخنه کې ته غالب یو بخون کې خدای دې کافر تبخنه کې او دیو باقي الله جلال دا بل دی وجه دې چې نه ته کمزورې بلکې ته غالب او زور ورزات کې خو بس تا معافي او احسان دې او کا صبر کې بیا الله ستاسو باندې سو یا ور باندې سو شي الله تعالی مطلب دا خدایا کړه کافر مبخل خبوي او بکر حضرت عیسی علیہ السلام رسوان دیو او حضرت ابراهیم السلام انه الله حلیم الله ډیر کوم کېو ډیر رسوان دیو وته ابو بکر اسلام مثال دا ابراهیم علیہ السلام عیسی علیہ السلام پشان دی او عمر ستا مثال چې مثل کا یا عمر کما کلی موسی ستا مثال پشان د موسی علیہ السلام دی چې موسی علیہ السلام کله
جلال طبیعت والا وکنا او چې هسې وکتل او سترګې دې ښځې ورته سترګو ته وکتل په دې لړزه راغله په دې کېدو شوه وایا څه چل دی هغه ورته وایي هېڅ هم نشته خو زما ته ویلي چې تا له به مال درکړم ډېر مال به درکړم خو په دې موسی علیه السلام تور ولګول لږه پاڅېدم بیا دې تاسو ویلي دي نه نو خدای پاکیت راوسته او هغه ته یې خطا ته منصوبه جوړه کړې ده ما ته نو زما خبره خدا نه ده دا خو د پیغمبر خبره زه خو زه نه یم زه خو پیغمبر یم ته د خدای پیغمبر ته داسې منصوبه جوړوې الله ذوالجلال ورته وي بې ورکه سزا څه ډېر غواړي الله ما له اختیار د دې ځمکې راکړه بېدر مې کړ حضرت موسی علیه السلام ته ویې خذیه دا سړی راونیسه هغې ته دې خپو نه ونیسه او په کته باندې روان کړ موسی علیه السلام ویې څوک چې ورسره ملګري دي هغه هم ورسره ودرېږئ هغه هم ورسره ودرېدل ډېر کسان ډېر مالدار د مالدار سړي ته څه خو چټې زورې ډېرې که نه چې ګاډي روانې ورپسې څومره ګاډي روانې زندهباد زندهباد هسې ځان وژنئ هسې دا د اندر وګوري هغه کڼې کونډې دي ګیدار په ټول لغت ګرځېده ویې دنه به اوس دغه دا شی پرېږدي دغه دا غوښه دې پرېوځي هغه به یې وخورو هغه هغه پرېوته هغه د هغه خپلې کڼې دي هغه د هغه ودرېږي نه دغه شانته دا بعضې خلک نه دی هغه ځای دې غټو خلکو پسې دی زندهباد مرداباد زندهباد زندهباد و سړي دا خو د هغه مال دی تا یې ورکوي دا خو داسې لویه غړي دي تا دې خو نه درکوي ځان سره وژني تا ته پکې څه ملاوېږي نو هسې پر دود ځان وژني نو هلته هغه قانون سره څه کسان ودرېدل د هغه موږ مشر دی هغه سره به موږ قرباني ورکوو موسی علیه السلام یې ودرېږه وسه چې قرباني ورکوې نو ودرېږه وسه موسی علیه السلام ځمکې ته ویې خذیه ونیسه نو ځمکې ورته باندې پاک چې دې خپل راوړل هغه یې راوړل دی دا څه چل دی دا څه چل دی ویډیو دی که نه 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 موسی علیه السلام زندهباد موسی علیه السلام زندهباد قانون ته واوړېدل یا لکه نه دوی بس موږ نه یو پوه شوي زموږ توبه ورکړي شي قانون بس ټول ته راواوړېدل یو دوه کس به سره پاتې شو دې پړکو پورې بوته هغه ورته وایي بس دی موسی علیه ورو ورو سود راغی چې دې ګپ نه لګوي ته ورې راګیر شو ورته وایي یاره داسې چل دی چې بس ما غلطي کړې ده نو ځمکه داسې ودرېده موسی علیه السلام ځمکې ته وایي خذیه ونیسه په کټه کړه هغې بیا روان کړ چې سمندر دې ورته په ژړا شوي بیا به نه کوم اخروس مې مات کړه نو ځمکه بیا ودرېده ویې ګورې که معاف کوي یې موسی علیه السلام ځمکې له خبره خلاصه کړئ خذیه ونیسه بوځه په کټه دا ودرېږي څه ده بوځه په ښکته کا په ښکته یې بوځه نو بیا یې روان کړ یاره هم دا چې بس لړ په ښکته لړ او لا اوس هم روان دی لا اوس هم روان دی په ښکته وی دا اخر کې چې مراج ته راغی وی دا ته زما مال ته نه ټینګېږي غیرت ورته ودرو کېدی شي که دې د وجې پرېښودل هغه مال یې ورته پر حساب کېښود وی دا ځان سره په کټه وړه دا ځان سره وړه ستا مال ته مې د ضرورت نشته خو دا تا پیغمبر ته کومه منصوبه جوړه کړې وه نبي اسلام ابوبکر صاحب دی ستا مثال خو د عیسی علیه السلام په شان د رسولان دی او عمر ستا مثال خو د موسی علیه السلام په شان دی ټوله هغه ځمکې ګوت د اخرې ورته چغې وهلې خو ترس یې پرې راغلی نو یې عمر هغه کې هم او ترس نشته ما ته وایي چې که خپل سړی مړ کړه هغه به خپل مړ کړم ابوبکر دې خپل مړ کړي نو ویې چې زما په دغه مشوره ده ستاسو خوښه ده که څه چې کوئ دوی ته خو هسې زما رایې دا وه چې د خپل سړي نه په خپله سر کټ کړو دا به ډېر راښایي دا مردار دي وامه چې څه مې وکړی نو ورته یې نبي اسلام ویې دغه به وکړو فدیه به ترې واخلو وجو یې نه او فدیه به ترې واخلو الله تعالی حکم راولېږه ورته یې وی خطا سو د مال لپاره دی پرېښودل کومه خبره چې عمر کړې وه دا ټیک وه د هغې سړي ته په خپله سر کټول پکار او بیا د الله عذاب نبي اسلام ویل دي ولې خواته د خدای عذاب راغلی و او یو عمر صاحب یو صحابي بل وی صرف دا دوه بچې بچ کېدل نور بچې هېڅوک نو بچ شوي و الله ذوالجلال رحم وکړو غذاب یې واپس کړ ګنې نو خبره د عمر صاحب الله پاک ټیک کړه چې د دی د سرونه قدمول پکار دی دومره لوی برات جوړ کړی اسلام ته مسلمان ته نو د عمر صاحب داسې نو د عمر صاحب په دور کې یو څو هغه شهزاده
چې مخامخ شو ورته ویې خان ته یې راغله ویې یاو ما ویې چې خدای به دې راله په اسمان راکړي ته به یې په ځمکه راکړي جلات ته یې صاف دي و خو سمې دي و سمې تخت وباسه دی نو بس هغه ورته یې ښه جي جلات ورته لکه د چرګ تحویلي چاپېره او ځان ورته برابروي دا شهزاده ورته وایي جي سر رانه ووایي خو زما یو سوال دی که دا راله ومنې وایه څه سوال دی وایي سوال مې دا دی چې ډېر تږی یم که اوبه راله راکړې عمر صاحب ورته وایي اوبه ته دا کوڅه یو اوبه وڅښه ځان ښه موړ که بیا ورته نه سر کټ دا څه خبره ده اوبه واله نو ورته یې ښه جي دغسې ولاړ دی کنډو دی ورته راوړی یو جام یې لاسو کې ورکړ داسې لاس کې نیولی دی او داسې لاس یې رېږدي هلکه ولې رېږدي لاس کې راشي یریږي د مرګ نه ویل دي مرګ نه دی یریږم خو ډېر ستړی یم او زه وایم هسې نه چې دا جام دې خولې ته ونیسم او جلات رانه سر کټ نه کړي دا اوبه مې دې خولې کې نیمه کې پاتې نه شي ورته ویې نه 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 به کټ کوي چې څولې دا اوبه نه دي څښلي ویې بس زما چې دا سوال دی چې ما نه تر هغې پورې سر نه کټ کوي څو پورې چې ما دا اوبه نه دي څښلي ویې بالکل چې څو پورې تا دا اوبه نه دي څښلي او تر هغې پورې باندې سر نه کټ کوي ورته ویې ښه جي یا خو چې برداشت نو غاښ یې جام یې ښکته وغورځو ټک په ځمکه یې وغورځو عمر صاحب ته ولې دې وغورځو ورته یې ویل بس دا مې د مرګ نه بچ که که نه څنګه وایي تا ته خو ما ویلي وو چې تر څو پورې ما دا اوبه نه څښلي تر هغې پورې به مې نه وژنې نو هغه اوبه خو لاړې کښته پر ځمکه تو شوې بیا څنګه څښم او تا ما سره وعده کړې ده چې هغه پورې دا اوبه نه څښلي تر هغې به یې نه وژنم هغه اوبه خو شته نه هغه بس اوس په ګټه ما ملګری د خپلې وعدې نه به اوړي عمر صاحب ورته یا بالکل ما درته ویلي دي چې څو پورې تا دا اوبه نه دي څښلي دا مې درته ویلي وو دا چې کومې په دې جام کې وي ما دا یادې کړې وې او هغه اوبه خو تو شوې او هغه خو ته څښلی نه شې نو رښتیا اوس خو دې چې وژنم ورته یې ویل دا مې بس زه وسلم بېغمه شوم نو حضرت عمر صاحب ورته او بس د مرګ نه خلاص شو نو چې هغه ورته د مرګ نه دې خلاص شو بیا ویې وژنه خو مې نه ویې نه نه دې وژنه بس اوس خو خود دلیل داسې راغی خبره داسې راغله او هغه ورته وایي ولکل کلمة نقول لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه راته ووایه عمر صاحب ورته کلمه دې راکړه شهزاده مسلمان شه و شهزاده مسلمان شوې نو چې مسلمان یې دی نو مخکې نه به دې ویلي وو نو دا دومره مسله به نه وه که نه دا د مرګ دا سزا یې مور باندې نه اورېده دا قصه سر کټکول دا خبره به درته نه کېده هغه وخت به مسلمان شوی وي هغه دا ګوره ورته یې ویې نه که نه هغه وخت چې ما مسلمانېدم او ما مسلماني کړې وه هغه دا به د الله دپاره نه وه دا به د مرګ د یارې نه وه اوس چې مسلمانېږم هغه د مرګ خطره مې زړه نه وکړه نو اوس چې مسلمانېږم دا د الله د رضا دپاره مسلمانېدل دي کوم عمل چې کوي نو الله تعالی وایي وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین کوم نیک عمل چې کوي نو خاص د الله د رضا دپاره به یې کوي علي صاحب کافر راونیسو هغه پاسه په سینې کېناستو چاړې پې کېښوده توره اکبرې چې دې ایستو چې پوه شي چې دی خو ما وژني هغه په لاندې د دوکاڼې وټوکل نو علي صاحب پر یې مخ باندې دوکاڼې راغلل نو علي صاحب داسې ورته غوسې ته سور شو او ورو غوندې پاڅېد هغه کافر ورته وایي ته خو پاڅېدې ولې پاڅېدې زما په سینه ناست وي دا خو زه وژلم نو دا ته واپس ولې شوې ورته یې وایي چې ما وژلې خاص د الله د رضا دپاره مې وژلې الحب فی الله والبغض فی الله وایي ما د دې وجې وژلې چې یو کافر یو د کافر وژل پکار دي چې دی مسلمان اسلام ته ضرر رسوي او اوس چې زموږ د ما په مخ ټوکه نه کړل اوس مې پکې خپل د ذات خبره راغله غوسه مې درته راپیدا شوه نو اوس که دې وژنم نو دا د الله دپاره نه دا د خپل بدن دپاره دي نو پاڅېدم ځکه اوس دې ځکه نه وژنم هغه ورته یې ښه داسې ده بیا ویزه کلمه راته ووایه نو کلمې ورته وایي هغه مسلمان شو محترمه اخلاص کې ډېر لوی برکت دی کوم عمل چې کوئ خاص د الله د رضا دپاره کوئ کومه نیکي چې کوئ خاص د الله د رضا دپاره کوئ عبدالله ابن مبارک رحمه الله ډېر لوی بزرګ تېر شوی دی دا د عبدالله صاحب پلار د مبارک صاحب دا مبارک صاحب ډېر لوی ولي و
دیو دغه غلام دیو خان غلامو دیو ډېر لوی وړیا د غلامو او هغه دې چې دې غلام څنګه دې کار ولکو وې زما د باغ خدمت پکې دوی خلی غلام له څو هغه کوي د باغ خدمت ورلکو په باغ کې وو د باغ خدمت او دغه مخور دغه جوړ بورډ وغیرہ د باغ خدمت دغه هغه څوکیداری دغه کار ساتل دای کول درې کاله د باغ خدمت وکړو یو ځل درې کاله پس د مالک ورغی باغ ته ورغی تماشې ته ورغی باغ باندې څوک د چکر مکر یو لګو بیا د مبارک صاحب ته وایي ورته وایي ګوره یو کار وکړې ویسو وی ما له یو مڼه راړه یو انار راله راوشوکو چې هغوی سربوته نه له پاک وال هغه له دې ونې د انار راوشوکو راغله چې داسې ماتې کړو د خولې ته کړو ډېر تریو غوندې و ورته یې یاره دا خو داسې تریو دی بل لاړه سم غوندې راړه هغه لاړه د بلې ونې نه راوشوکو او چې راغله د مات کړو هغه هم تریو دی ورته یې یاره سم غوندې انار راړه هغه څه کېس نو دا د بلې یو بلې ونې نه راوشوکو چې راغله ورته دا واله چې هغه مات کړه هغه یې خولې ته کړو هغه هم تریو دی ورته یې فکر کړه چې بس سړی درې کاله د باغ خدمت وکړو هغه ته پکې چې خوږونه نه پېژني خوږ انار نه پېژني خوږ راړه که مسلمانه دا ته ما د څه راړې هسې راله فضل الله باندې د هغه خرابې مېوې خرابې سم انار راړه هغه ورته یې صاحبه خفه کېږه ما ته به خوب هله معلوم و چې ما خو سرکلې وې که نه ما په درې کاله کې قسم دی که د دې باغ یو مېوه سرکلې ده وی ولې دې نه سرکلې وی تا خو ما ته دا نه دي ویلي چې ته مېوې خوره تا خو ما ته وایي چې د باغ حفاظت کوه او د باغ څوکیداري کوه او د باغ خدمت کوه باغ خدمت هم کوم څوکیداري هم کوم حفاظت هم کوم خو دا خوراک خو د مال دی دا خو زما مال نه دی دلته یې ورته وي وی لومبۍ خبره چې ته ما ازار کړې غلامای نه مې ویستې وی ښه جزاک الله وی دویمه خبره دا ده چې زما یو لور ده اما وی چې داسې یو امین سړی پکار دی هغه مې ته په نکاح درکړه که ستا قبوله وی بس قبوله ده نو هغې وله ورکړه وی درېیمه خبره دا ده چې د خپلې لور ته زه په دغه کې دا خپل باغ ورکوم دا زما د دې لور شو ستا شو دا ستا شو هغه باغ چې ته پکې بل خادم وي نن پکې ته مالک یې زه دا باغ هم ستا شو د هغې نه بیا پیدا شه حضرت عبدالله بن مبارک رحمه الله چې یو ډېر لوی ولي الله دې ته ویلی شي اخلاص په عمل کوم کار چې کوې خاص د الله د رضا دپاره به کوې یو بزرګ دی طواف کوي د بیت الله شریف او په طواف کې یو هار ومونده د سرو زرو هار دی هغې ډېر زیات غریب دی او دومره غریب دی چې د رشت کاره کې نه لګېږي نو دا هغه هار چې ولې دی هلکې وایي یاره وایي که هم شه خدایه د شعر هغه څه یې کوې یو بل ته څه لږکاره کوې ښه خپلې هار دی ډېرې پیسې به مې وشي بیا وایي یاره پردی شی دی او دا نفس او دا شیطان په زور کوي اما دې وکړي هار مې وکړی چې چا دی او که چا نښه راکړه انور به کړم یو سړی راغی په سترګو ړوند دی او دې صاحبه زما د نمیانۍ نه زما د دې فرس نه د دې بټوې نه یو هار پرې وکړی دی او دا زما هار دی هغه ورته وایي بس نو دا هار چې وکړ بیا وایي دا زما هار دی هار یې ونه ورکړ سړی لاړ پناه چې بس بله یو بل جدا شو دوا یې ورته وکړه او باندې را روان شه ځان سره وایي دی بس ښه شی دی له لاسته راغلی و هسې مې کار ورټ کړ او په دا پیسو شی و بس هغه چې دی فارغ شوی دی څه وخت تېر شوی دی سلامې تېرې شوي دي او د خپل عمرې حج نه فارغ شوی دی بیا خپل ایډیا خان هغه خپل خاص خپل کلي ته ته په لاره کې په یو کلي باندې ورغی هغه کلي کې یو جومات ته ورغی د لمونځ ټایم دی نو چې لمونځ ته وردننه شو خلک دغسې انتظار کوي او یاره څوک د لمونځ د امامتۍ څوک نه و حمزه چې ته راغلې بیا زما موږ له به جمع راکړي دا ورته ډېره ښه ده جمع ته مخکې شو چې جمع ته مخکې شو لمونځ یې والا ورکړه خلکو له دغه لمونځ د دې سړي ډېر مزه ورکړه ولې د امامت دپاره د جمع دپاره هم دا سړی پکار دی چې لمونځ بندله مزه ورکړي چې لمونځ ښکلی وشي او ګوره حیدرآباد خلک وایي که نه وایي موږ پې څه کوو خو بس لمونځ راته راکوي نو ګوره چې ته ټماټر دې نو ښه دی چې پیاز دې نو ښه شي چې د چینجن ټماټر نه خوښې چینجن پیاز نه خوښې چینجن الو نه خوښې چې ته مصري نیسې نو ښه مصري ګورې چې ته مثال په طور یو باغوان نیسې نو ښه باغوان ګورې مزدور نیسې نو ښه مزدور ګورې یو ګلګار ګورې نو ښه ګلګار ګورې هسې امام ګورې نو بس چې صوفي هسې دا څه خبره ده چې صوفي بس هغه دي ته خدای بنده
نیک پرهیزګار دیندار ښکلی سړی او داسې چې هغه عالم وي چې د لمونځ په مسایلو پوه وي چې تاسو زده کړه کې کولی شي دا خو نه ده بچوي د منګه موږ سړه لمونځ راکړی لمونځ خو به تا هر څوک ټینګ کولی شي داسې نه ده پکار سم بدلا پکار دی هر څه لپاره موږ ښه ګورو که نه ته خپله سوچ وکړه مزدور هم زه ښه ګورم ګلګار هم ښه ګورم ډریور هم ښه ګورم ټماټر چې هغه هم ښه ټماټر ګورم او که پیاز ټماټر که سبزي هغه نو ښه هغه که غوښه هغه نو ښه هغه اجیمان ګورم نو چې هغه کوي نو خیر دی عجیبه خبره ده نو دې مخکې که لمونځ ته چې لمونځ یې وکړه نو خوند به درکړه هغه یاره دا خو ډېر ښکلی دې سړي راکړه سړی خو ډېر متقي او پرهیزګار باندې دی ورته وایي خفه کېږه مه مېلمه یو خبره ته وکړو څه وی یو کار به ونه کړي نو یې څه داسې نه کوي چې مونږ ته دلته ته امام شي زمونږ امام یو څو ورځې شو چې وفات شوی دی وی ښه دا ستا ځکه څوک نو چې امام وفات شوی دی یا امام وفات شوی دی او مونږ ته به ته جمع راکړې ته دې خوښه وي ته ورته ډېره ښه ده هسې مجلس سړی څه درک مې نه لګېږي زه تاسو ما سره څه امداد کوئ هغه به مونځ د الله تر ځای به در کوم ډېره ښه خبره ده موږ ورته شروع کړ یو څو ورځې وشوې ورته وایي یو خبره کوو څه وی زمونږ هغه امام صاحب یو کار کړی و هغه وی چې زه هغه وفات کېدل هغه یو وصیت پرېښود زما لور ده او دا به داسې یو دیانتدار او پرهیزګار او دیندار سړي ته ورکوي او داسې به یې داسې به یې نو یې که چېرې مونږ هغې سره ستا نکاح وکړو او ته دې دا مستقل څه نښه به دي نو ډېره ښه ده زه خو عاجز سړی یم او چې تاسو داسې کوئ تاسو تپوس دې وکړئ که تیار یې نو ډېره ښه ده هغې بسیره به نکاح ورسره وشوه چې نکاح وشوه او دې خپل کور ته ورغې خپلې بیبي سره یې ملاقات وشو خبرې اترې وشوې او بیا یې داسې ورته وکتل د هغې په غاړه کوم اته هار پروت دی کوم هار چې دننه روک شوی و دغه شوی و هغه یې ورکړل ورته وایي بیبي ها نورې خبرې په کوو یو شیټه مې خیال شو څه خبرې ده وایي دا ستا په دې غاړه کې چې کوم هار پروت دی که نه نو دا خو څه بیا دې خو سره دې وشو چې دې مامون دی او دا هر دی هغه مامون دی او بیا یې مالک پیدا شو ما هغه ته بیا ورکړ وایي ښه هغه کوي نو دې ورته وایي ولې وی ما چې دا هار ما وموند او ما هغه مالک یې پیدا شو ورکړ داړه مې ورپسې ډېر خفه و چې ډېر قیمتي شی ورته د لاسه دې لاړ ډېر مې ورپسې خفه و خو ما ویل چې الله به مې خفه شي خاص د الله دپاره مې کړي دي د زړه مې نه غوښته چې مې ورکړی وی ورته یې ویل ښه هغه کوي بیا هغه ځین هغه کوي اوس څه مطلب ولې ته څه خبره کوې ورته یې وی داسې کار دی چې زما د پلار نه دا هار ورک شوی په حرم کې هغه په سترګو ړوند و نو هغه دا خبره کړې وه هغه چې واپس راغی ما ته وویل چې دوی دا هار ما ته ورک شوی او خدای چې ما بیا یو سړی و هغه ما ته راکړه هغه سړی مې ډېر زیات خوښ و او پته مې لګي چې بیا به راشي او که نه او که الله ذوالجلال هغه زما ظلم کړی وی نو ډېره زیاته به ښه وي که هغه خدای زما ظلم کړی وی او خدای راوستی وی او زما دا زوی هغه ته واده شوی ځکه چې د هغه غوندې هغه یو څو لږ وخت کې چې ما د هغه کړم وی ښه نو وی الله ربالعزت هم زما د خاوند هغه زما د پلار هغه دعا هم قبوله کړې ده او الله تعالی ستا دعا هم قبوله کړه ځکه ستا ځکه قبوله کړه چې هر پسې خفه وي نو هر واده هر دا چې سره د هر د هغې هغه مېرمنې سره ستا شو سره د مېرمنې ستا شو صرف پرده د هر دغه ورته هم ستا شوه نو واده هر سره د ما واده هغه ورته یې په کوم کار کې چې اخلاص وي محترم و د هغې برکت وي هغې کې خوند وي الله تعالی پکې رضا کېږي الله ذوالجلال موت تاسو ته اخلاص را نصیب کړي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا الله وایي مرګ ژوند مې پیدا کړ امتحان کوم چې ښکلی عمل د چا دی خالص عمل د چا دی خاص د الله د رضا دپاره نیکي څوک کوي داسې نه اکثر عملان نه دی ویلي چې ډېرې نیکۍ چا کړي دي الله په ورځ د قیامت دا تپوس نه کوي چې تا څومره لمونځونه کړي دي الله وایي تا څنګه لمونځونه کړي دي تا څومره حجونه کړي نه تا څنګه حجونه کړي دي تا څومره صدقې کړي نه تا څنګه صدقې کړي دي الله تعالی کمیت ته نه ګوري الله کیفیت ته ګوري الله ذوالجلال ما او تاسو ته اخلاص په عمل کې را نصیب کړي چې کوم عمل کوئ محترمو الحمدلله زموږ خلک نیکۍ کوي او الله تعالی د چا ډېر لرو چې څومره ده الله دې ته
څنګه ده نو چې تاسو لږه نیکي کوئ یو لږ روپۍ چا سره امداد کې خالص یا الله دا 10 روپۍ دومره شی نه دی خو ته پرې رانه رضا شه ستا د رضا لپاره ورکوم دا نه چې دا خلک وایي چې پلانې خو خو وایي 10 روپۍ پکې وغورځولي د جومات د ګوتې سره ښکته نه کړو ته وایي 10 روپۍ خالص د الله لپاره الله دې کې زه دا 10 روپۍ غورځوم دې لپاره چې دې باندې بل خلاصېږي نو سهار وخت کې بل وخت کې دا خلک تلاوت کوي او نه دا رڼا ورته کېږي نو دا رڼا چې په کومو پیسو کېږي نو زما به پکې شرکت وشي الله به دغه تلاوت کې به زما حصه وشي په دې لمونځ کې به زما حصه وشي په دې فقیر کې به زما حصه وشي مزدوران به لمونځ کوي نیت ورته صفا ده دا 10 روپۍ دې 10 نه کړم بهتر دي او که ته ووایې چې خلک وایي چې دا بې غیرته خو پیسې نه غورځوي نو 10 روپۍ هم لري اصل مسله دې نه شو الله دې موږ ته اخلاص را نصیب کړي واخر دعوانا الحمد لله